میسر دا جواری ته ویل شي. الظلام دا د ظلم جمع ده، ظلم واحد دی او ازلام د جمع ده. دا هغه غشو ته ویل شي په کوم غشو باندې چې تقسیم کیږي. اصل کې عربو کې بدار رواجو چې په لاس کسه باندې به اوخ واغست، چې کله به اوخ واغست نو وغشي به او قتل په وو غشو باندې به حصے مقرر کړي، په بازو باندې به دوه حصے مقرر کړي، په بازو باندې به درې حصے ولیکلي، په غشي باندې په بازي غشي باندې به یو حصہ ولیکله، درې غشي به پکې پرې خودل خالی، په هغه باندې به حصہ نه ولیکلي. اوخ په دې واغس په لاس کسه باندې او غشي به لسو، خو په دې درې غشو باندې به حصہ نه ولیکلي، دا به خالی. په بازو غشو باندې به دوه حصے ولیکلي، په بازو غشو باندې به درې حصے ولیکلي. اسی به چې کوم دې جوړ کړلې نو چې د کومو بعض کسان بدسي چې هغه به دی غشي به په ترکش کې واچول تیلېږي او به اړه کول، لکه څنګه چې موږ دا قرآن اندازي کو نو د کشن یو به د پلان د چا د پلان کې چې کولاو به کو نو چا به دوی سی واغستلی، بیا به د پلان کې بل بدري سی واغستلی. دا درې کسان چې بو ته مکمل تور د حصونه محروم شو، دی به غړو ایس وانه غسته نو پیسې به یو شان دی ور کړی وي او دی به تبګي اسم له ونشو. د دې خبرې مانعت راغی چې دا خو لاډري ده، دا خو جواری ده، هم د جواری یو قسم دی، ځکه چې پیسې یو شان دی ورګړي دي او د به کیسه میلاونه شو ورته میلاونه شو. لکه څنګه چې زمونږ په دې علاقو کې بعضې لاټرۍ دي چې دا جواری کې راځي، سیز دې راواغستو او کولاو دې کو سبق نشته دي، پیسې خو تا ورګړي دي، پته شي ګوتې د پیسې اخلي. هو البته په دې کې دا پاپړ او پوله وغیرہ چې دا شي نو بیا ټیک دي، ځکه چې دا غسیږي خو واغستو د خوراک څه چیز وته میلاو شو نو چې اسی نو دغه ټیک نه دي. نو قرآن اندازۍ کې بعضې قسمونه هغه د جواری دي او بعضې قرآن اندازي چې کوم دا هغه جایزه ده. لکه دا قسم پکې جایز ده چې مثال یو کس رونه دي او د ځمکې تقسیم کړي، یو شان حصې چې کوم دی واغستلې، یو شان دي حصې مقرر کړي، خو د روډو اوس جګړه راځي، یو ویزه دا طرفه لمه بل ویزه دا طرفه لمه، نو که په خپلو کې جوړېږي ټیک ده، که په خپلو کې نه جوړېږي قرآن اندازي دي وکړي نو دا صورت چې کوم دی جایز دی. یا دغه شان چې کوم دی یو سیز ډېر کسان اغستل غواړي، مثال په طور یو ځای دی او د هغې دپاره یا د حج دپاره به والو، حج دپاره 1,00,000 کسان حکومت الي چې 1,00,000 کسان به د پاکستان نه حج لځي او درخواستونه چې کوم دی 1,500,000 جمع کړي دي، نو ټول خو نشي تللی، نو که د دې دپاره چې کوم دی قرآن اندازي وکړي نو دا جایزه ده، په شرط دی چې حصې دې کې د اسیز ولې ناجایزه دی چې دې کې پیسې یو شان دي ورګړي په دې اوخ اغستلو کې او حصه ورته نه میلاویږي او بعضو ته حصه میلاو شي او کمو ته میلاو شي، نو دا صورت چې کوم دی دا ناجایز دی. نو د دې وجې نه الله جل شانه او فرمایل چې دا من عمل الشیطان، دا چې کوم دی د شیطان عمل دی.